نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دلته زمونږ په درس کې یو څو مسلې دي چې دا یوه مسله خو مخکې تېره شوې ده، کیدای شي اوس هم د بعضې خلکو په ذهنونو کې وي. هغه دا چې مخکې داسې مسله شروع شوې وه چې خلکو به قرآن پاک لټول او په هغې نه به یې یخته راویسته او د هغې په ضمن کې به دا خبره کوله چې یاره دا د قیامت نښه ده یا قیامت را نږدې شوی دی، یا به وی چې دا د نبي علیه السلام د یختو نه یو یخته دی، او دا قسمه قسم په غلط فهمو کې به خلک چې کوم دی هغه شروع بیا د هغې جواب شوی دی. دغه رنګ یو بله مسله ده انشاءالله. نو دا مسله په اردو کې هم مونږ وایو چې زمونږ نه دغه شک او دغه چې کوم دی زمونږ د مزغو نه دغه غلط رسم وغیره هغه چې کوم دی نو خالی شي او مونږ ته جواب د دې میلاو شي. हाँ, नो दा सवाल दासी दे कि कई दिनों से मुसलमानों में कुरान मजीद में से बाल निकलने की खूब बहस चल रही है. बाज़ों का ख्याल है कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक है, इसलिए वो लोग इसको अतर में रखते हैं, इस पर दुरूद ख़्वानी करते हैं, दुरूद यानी दुरूद शरीफ पे हुई, या इसकी ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो गया है. बाज़ कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग की किरामत है, लिहाजा इसकी ताज़ीम ज़रूरी है. دا یو سوال دی. د دې عزت کول تعظیم کول دا وی ضروری دی. د دې یختو مذکور امر میں تشریح کرے ان بالوں کا کیا جائے. وای د دې مونږ چې کومه مسله ویله وای د دې مونږ ته تشریح وکړی شي چې بره د دې یختو باره کې څه وکړی شي. نو الجواب منه یعنی د دې جواب دا دی چې کوئی جگہ بالوں سے خالی نہیں ہے. داس یو ځای نشته چې هغه د یختو نه خالی، لکه د سر یخته شو، د بریتو یخته شو، داړي کې د ګیري یخته شو، د بدن د بل ځای په لکونو یخته دي په انسان باندې، په هر انسان باندې. دغه انسان نه په لکونو یخته د دې انسانانو نه هغه د ورځې هغه لویږي، او دا لویدلي یخته هغه چې کوم دی نو په هوا سره مختلف ځایونو کې هغه چې کوم دی موندې کېږي. کله په انګولي کې لویدلي، کله چې کوم دی نو په وړو کې لویدلي، کله چې کوم دی نو هغه هوا اوچت کې قرآن مجید یو کس سبق وی په هغې کې لویدلي. نو دا یخته په قرآن مجید کې بیا موندل دا څه نوې خبره یا چې کوم دی نو څه تعجب خبره نه ده، بلکې په هزارهاو سال کلونه وشو، د شلو کالو د دیرشو کالو زموږ سره قرآن پاک پراته دي. په هغې کې چې کوم دی نو د یو ځای نه یا د بل ځای نه چې کوم دی هوا یو یخته اوچت کي، هغه چې کوم دی نو په هغې کې پریوځي، او بیا مونږ او تاسو خلک چې کوم دی هغه نه یو مسله جوړه کړو چې یاره دا یخته د نبي علیه السلام دی، یا دا د دې عزت کول پکار دی، یا چې کوم دی د دې باره کې څه داسې دغه دی. نو علما لیکي چې د دې هېڅ حیثیت نشته، دا د ځانه جوړ کړی شوي خبرې دي، او د دې لپاره څه په شریعت کې دا څه بحث مباحثه نشته چې کنې داسې کار به کېږي یا به شوی دی، یا چې کوم دی د دې باره کې څه مسایل راغلي دي. نو دا چې کوم دی نو دا یو شیطاني وسوسه ده چې انسانانو ته الله پاک د شیطان په ذریعه سره دا ذهنونو کې اچي، او دا شیطان چې کوم دی نو په خلکو کې مشکل او مسایل د پیدا کولو او شک پیدا کولو هغه ذریعه ګرځي. نو د دې هېڅ داسې څه حقیقت نشته دی. دویمه مسله دلته کې زمونږ بله ذکر کیږي، غیر مسلم سے خلاف توحید منتر پڑھا کر معالجہ کرانا کیسا ہے. مطلب دا شو چې یو غیر مسلمه سړی دی، هندو دی، سکھ دی یا بل مذهب والا دی، او الله پاک چې کوم دی نو دا ځینې کسان چې کوم دی د هغې سره ښه کېږي. وایي آیا دې باره کې د اسلام څه فیصله ده، اسلام څه وایي د دې سړي باره کې؟ نو وایي ما قولکم، سوال دا دی ما قولکم رحمکم الله تعالی،
आँख में तकलीफ़ होना, चिचक निकलना, हाथ पाँव मुअत्तल हो जाना यानी पूत बला की शिकायत हो जाए तो गैर मुस्लिम के पास जो खिलाफ तौहीद मंत्र पढ़कर दम करता है तो ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। और दغه سړی ته چې کوم دی دغه نه فایده هم میلاو شي نو دا و جایز دي کنه دي، یعنی دا سړی وسر دا بیماری نه خپل نه خشي. دا د دې سوال هغه خلاصه شو. نو د دې جواب دا سرازي چې الجواب जब ये यकीन है कि मंत्र के अल्फाज और मजमून खिलाफ तौहीद और शिरकिया है چې تا ته دا پته چې دا سړی چې کم سبق یا کم خبری یا څه لولي په دې دم کې هغه خلاف توحید دی او شرکیه دی او نو د داسې سړي نه دا عمل کول دا جایز نه دی. دا عمل کول د دې سړي نه جایز نه دی، یعنی د دې طبیب نه داسې علاج کول دا جایز نه دی. او پاتې شوه دا خبره چې د سړي ته د بیمار ته د دې نه پیدا ورسېده نو دا د دې دلیل نه دی، ځکه چې لکه اسلام چې خبره کوي نو هغې دلیل ورکوي. لکه حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کا واقعہ ہے. دا یو صحابي دی چې دا هغه د بیبي یو واقعه ده. وایي د هغې په سترګه کې به تکلیف راته یعنی دړ به پرې راته نو هغه به یو یهودي خواته تله او په هغې به یې دموله. نو هغه به چې کوم دی چې کله به یهودي هغه دم وکړو نو د هغه بیبي هغه سترګه به ښه شوه، دړ به ترې ختم شو. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په مخ کې د دې خبرې چا تذکیره وکړه چې آیا د دې باره کې ستاسو څه رائے ده؟ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان کا عمل تھا اپنے ہاتھ سے آنکھ کو خریدتا تھا. یعنی په خپل لاس به د شیطان دا سترګه چې کم دی نو نیغه نیغه وهله یا چې کم دی نو زخمی کوله به خوږوله به. جب یهودی یہ منتر پڑھتا تھا چې کله به یهودي خپل منتر وي نو شیطان به د خپل عمل نه روکاو شو او خپل عمل پرېښوده. نو چې کله به هغه خپل عمل پرېښوده نو ظاهري خبره وه چې هغه به دړه او دغه به ښه شو. نو دا وایي د دې شیطان هغه عملو چې هغه او د دې دم کوونکي په منځ کې هغه موافقت و چې کله به د هغو د شیطان چال هم دی چې دی د دې مسلمان د عقیده خرابه کړي او د دې غیر دینه باندې د عمل جوړ کړي او د ده باندې د عقیده چې کوم دی نو هغه جوړ کړي. نو سفلا عمل میں ایسا ہی ہوتا ہے، په لاندې عملونه کې وایي داسې کېږي. نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ کافی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ستاسو لپاره هغه کافي دي چې کوم نبی علیہ السلام به ویل او هغه سو هغه کلمات اے اللہ کے پروردگار، اے اللہ لوگوں کے پروردگار بیماری دور کر دے، اللہ شفا بخش، شفا دینے والا، صرف تو ہی شفا بخشتا ہے. یعنی تا شفا ورکون کے صرف تی ہاں اور ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے. ابو داود شریف کتاب الطب تلبیس ابلیس لابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور صفحہ نمبر 1288 فقط. نو دا چې کوم دی نو نبی علیہ السلام هغه دعا کړې وه چې کله څوک ناجوړ شي دا دوا ورته کوئ او چې د هغې ترجمه په عربی کې دا ده اللهم اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء وشفاؤک شفاء لا یغادر سقما. مفتی عبدالرحیم لاجپوری دا چې کوم دی نو یو مفتی صاحب دا مسله ذکر کړې ده. مطلب دا شو خلاصه د مسلې دا ده چې که د یو غیر مسلمه
په دم سره یا د هغه په علاج سره یو بیمار خکېږي، نو آیا په ده باندې موږ یقین وکړو که ونه کړو؟ آیا دی په حق باندې دی؟ نو نبی علیه السلام د دې خبرې نه موږ منع کړي. او یو صحابي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بیبي واقعه خپل دلیل کې پیش کړه چې داسې نه ده، بلکې دا شیطان یو عمل کوي او هغه چې کوم دی نو بیا په دغه ټایم کې لري شي، هغه خپل عمل پرېږدي، نو هغه بني آدم ته، هغه زنانه ته یا نارینه ته هغه شفا میلاو شي، نو هغه یقین په هغې جوړ شي. نو داسې نه دی کول پکار. او اکثر زنانه چې کوم دی نو داسې خلکو له داسې نن سبا وخت کې هم داسې کسان شته چې هغه دغسې ناجایزه هغه دمونه کوي، منتري کوي، نو هغو نه داسې علاج کول نه دي پکار. یو بل مسئلہ دا چې گناہ کے بعد توبہ کرنے سے گناہ رہتا ہے یا نہیں. نو گناہگار سوال بدا سی دے کہ گناہگار توبہ کرے تو گناہ صاف ہو جاتا ہے یا نہیں. اب توبہ کے بعد اس کو گناہگار کہنا کیسا ہے؟ یعنی هغه ته گناہگار بیا وایو که نه؟ نو جواب مغرب کی جانب سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے. ها یعنی د نور خاته د قبلی د طرف نه چې کله نور نه راختلی د هغې نه مخکې او حالت نزع یعنی د زنکدن د وخت نه مخکې چې یو سړی په رښتیا زړه سره توبه وباسي، نو الله تعالی د خپل فضل و کرم سره د هغه ټول گناهونه معاف کی او د هغه توبه قبول کړي چې کم د په مخکې کړي وي. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا اعلان فرمایا. ترجمہ: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے. سورۃ الزمر رکوع نمبر 4 او پارا نمبر 24. او حدیث قدسی دا بل دلیل دی، هغه چې کوم دی نو فرمائی کہ اے ابن آدم، اگر تیرا گناہ آسمان کی کنارے تک پہنچ جائے پھر بھی تو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. مشکات شریف او صفحہ نمبر 104. نو دا چې کوم دی نو د سوال هغه جواب شو چې الله تعالی د بنی آدم گناهونه هغه معاف کوي. پاتې شوه بله یو خبره په ضمن کې، هغه دا چې مګر د توبې د ویستله خو د چا حق دی ضایع کړی دی، د چا حق دی وهلی دی، د چا حق دی ضایع کړی دی، یا چې کوم دی نو د مونځ دی قضا کړی دی، روژه دی قضا کړی دا نو دا چې کوم دی فرایض دی. ته پوه شوې چې ما په صدق سره توبه چې کوم دی وویستله، نو بیا به ته خپل قضا مونځ هم راګرځې، خپل قضا روژه به هم راګرځې. او دغه رنګې که تا ته دا پته چې ما دا پیسې د چا نه اخیستې دي په غلا باندې، په ډاکه باندې، یا ما ته راوښتي دي، نو هغه به هغه کس ته رسې. وایي اگر که هغه کس وفات شوی نو وایي هغه وارثانو ته به یې رسې. وایي که وارثان هم میلاو نشي، دا دې ټوله مسله کې لاندې لیکلی شوي دي، زه خلاصه کې وایم. نو وایي که وارثان هم میلاو نشي، نو دا به بیا د هغو د طرفه یو صدقه ورکړي، چې لکه مثال کې 10,000 روپۍ دي او 10,000 روپۍ دي د چا نه والي دي او هغه وارثان هم نشته، او چې وارثان یې نشته دا 10,000 روپۍ به تاسو اوس داسې صدقه خیرات کې ورکئ، جماعت، مدرسه یا غریبانان وغیره کې دا صدقه ورکئ چې هغه بیا د قیامت فورز هغه ته د نجات هغه ذریعه وګرځي، او ستا د طرفه نه به هغه ته هغه حق میلاو شي په دغه طریقې سره. نو دا چې کوم دی نو د یو درېیمې مسلې هغه ذکر مونږ چې کوم دی وکړو. الله پاک دې د عمل کولو توفیق اول ما ته پسې تاسو ته درکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، یا برحمتک یا ارحم الراحمین.